السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، مخکې زموږ ټاپک تیر شوی و چې د اسلامي نظام راتللو حل څه دی. په هغه کې موږ څلور خبرې کړې وې چې اسلامي نظام هغې دپاره خلافت نن سبا ناممکن دی، ځکه چې خلافت هغه 13 کاله و د صحابه کرامو په دور کې. نبي علیه السلام د وفات نه بعد هغه تیر شوی دی. دویمه خبره دا وه چې د جمهوریت په ذریعه باندې نو موږ ویل چې د دې په ذریعه باندې هم نشي راتلی. درېیمه خبره پکې دا موږ کړې وه چې د توریو د ټوپک په ذریعه باندې موږ ویل چې په دې باندې هم نشي راتلی. څلورمه خبره پکې موږ دا کړې وه چې د احتجاجونو او د ریلیانو دې ویستلو باندې په دې باندې هم نه راځي. نو آیا په دې څلورو خبرو باندې خلافت نه راځي؟ نو د خلافت د راتللو طریقه کار څه دی؟ خلافت به په څه باندې راځي؟ اسلامي نظام به په څه باندې راځي؟ نو نن به په هغه ټاپک باندې موږ ستاسو سره بات چیت خبرې اترې کوو. نو زموږ سره اولنۍ خبره دا ده چې د اسلامي د نظام راتللو حل زموږ سره پاتې څه دی؟ نو اول نمبر خبره دا ده چې خپل نفس په کنټرول کې راوستل. نن که وګورې نو امي سړی د علم نه دا مطالبه کوي، وایي تا څه وکړه چې د اسلام دپاره کار کې؟ وایي ممبر او لوډ سپیکرې دې وشلولې، نو څه دې وکړه؟ که دغسې موږ وګورو یو عام کس به په یو مجاهد باندې اعتراض کوي، په یو بل صرف اسلامي خلک چې دي دا په یو بل باندې اعتراضونه شروع کړي دي. نو اولنۍ خبره دا ده چې په دې خپل نفس به مکمل کنټرول راوستل. ځکه که وګورې علم سره اختلاف د فرقو شکل اختیار شوی دی، مختلف خلک په فرقو کې جوړ شوي دي. نو چې کله د دې نه موږ راوځو خپل نفس زموږ په کنټرول کې راشي او د اسلامي نظام جدوجهد شروع کړو، نو اولنی نمبر حل به د دې دپاره دا شي د اسلامي نظام راتللو دپاره چې په خپل نفس باندې کنټرول راشي او د فروعي اختلافات د خپل منځ نه موږ وباسو. نو اولنی حل دا شي. دویمه دا چې د اسلامي څومره خلک دي، یو مذهبي سکالري یا داسې نور اسلامي هغه خلک چې هغه د اسلام اواز چتولی شي، هغه دپاره خبره کولی شي، نو چې هغه خلک موږ مخکې پروموټ کړو، هغې ته ترقي ورکړو. داسې نه چې د هغه په مقابله کې موږ یو سیکولریزم پروموټ کوو، یو داسې سړی پروموټ کوو چې هغه د سیکولریزم دپاره کار کوي، نو دا پیدا نه ده او نقصان دی. نو د دې په ځای چې یو سیکولر سړی موږ مخکې کوو، نو چې د هغې په مقابله کې موږ یو مذهبي کس مخکې کړو او هغه مخکې پروموټ کړو. نو دویمه خبره دا شوه د اسلامي نظام د حل لارې دویمه طریقه یې دا شوه. دریم نمبر خبره وله دا شوه چې د خلافت حقیقي تصور د خلکو په ذهن کې ورچول. داسې نه چې دین د یوې مسلې ته موږ محدود کړو، یا مونځ ته یا روجې ته یا زکات ته یا حج ته یا جهاد ته، دې ته مونږ دین ووایو، پوره کامل دین ورته ووایو. لکه بعضې خلک چې یو عمل ته کامل دین وایي، چې دې ته کامل دین ووایو، نو دا خبره نه ده. دین به دې ته کامل نه وایو چې دا ټوټل دا ذهن اسلامي مایند طرف ته ولا راولو، د خلکو په ذهن کې اسلامي څیزونه وردننه قوته او مکمل د دې ذهن کې یوازې مونځ چې دا عبادت نه وي، یوازې روژه عبادت نه وي، یوازې حج، یوازې جهاد او زکات عبادت نه وي، چې مکمل ضابط حیات د اسلام د دې نه د انسان خبر شي. نو دریم نمبر خبره دې دپاره ده. څلورم نمبر خبره دا ده چې ذهني خلک تیارول. بیروني دنیا خپل مذهب چې په خلکو باندې منلی دی او خپل د عقیدې پرچار یې کړی دی او د خپلې نظریې خلک یې پیدا کړي دي، نو هغوی ذهني جنګ چلولی دی. د ذهني جنګ په ذریعه باندې دا خلک د اسلام نه خوا کړي او خپل قانون او خپل نظام یې پرې نافظ کړی دی. نو چې موږ د خلکو ذهن ته هغه اسلامي نظریات وردننه کړو. که ته وګورې په پرامرۍ کې واخله، استاذ به ورته اسلامي ولاړ دی، خرچپې د مسلمانانو کېږي،
سکول د مسلمانانو دی، بچی د مسلمانانو دی، خو ذهن ولا سیکولریزم جوړی. چې ذهن ولا سیکولریزم جوړی نو څه شو؟ نقصان شو. نو چې موږ ولګو چې د دغه خلکو د خپل بچو د نورو د معاشره کې ماشومانو څومره چې د انسان د لاس لاندې خلک دي چې د هغوی ذهنونه اسلامیک مایند د اسلام د مکمل ضابطې مطابق د هغوی ذهنونه جوړ کړو. نو د دې په ذریعه باندې د اسلامي نظام قیام ممکن دی. 5 نمبر خبره زموږ سره دا ده چې اسلامي نظام ته نقصان رسی، د اسلامي نظام په منځ کې رکاوټ دی، هغه سیکولر خلک دي، هغه لادینه قوتونه دي چې هغه اسلام مخکې نه غواړي چې د اسلام پروموټ شي، اسلام ترقي وکړي، اسلام یو مکمل شکل اختیار کړي. هغه تا ته د مونځ اجازت درکوي، وایي مونځ وکړه، روژه ونیسه، حج وکړه، دا وکړه، هغه وکړه، هغه تا ته مکمل ضابطه اسلام اجازت نه درکوي چې ته دغه مکمل ضابطه د اسلام نافظه کړي، مکمل نظام نافذ کړي. نو چې داسې خلک موږ تیار کړو چې دغه خلکو ذهنونه مسلمانان د ملحدینو طرف ته ځي، د الحاد پرچار طرف ته ځي، د الحاد پرچار شروع کوي. نو چې د هغې په مقابله کې موږ نوجوانان داسې تیار کړو چې هغه اسلام خلکو ته بیان کړي، هغه قرآن د قرآن نظام خلکو ته بیان کړي. نو چې کله دا 5 خبرې دا 5 خبرو باندې موږ عمل وکړو، اول نمبر خپل نفس زموږ په کنټرول کې راغی. 2 نمبر خبره دا ده چې اسلامي خلک موږ پروموټ کړه مخې ته، هغو هم ترقي ورکړه. 3 دا چې د خلافت حقیقي تصور هم د انسانانو په ذهن کې ور واچو. 4 چې ذهني خلک تیار کړه د دې لپاره. او 5 دا چې کوم لادینه قوتونه دي، ملحدین دي، دغسې نور خلک دي چې په اسلام باندې اعتراضات کوي، چې د هغې جوابونه مو وکړو. او د هغې په مقابله کې هم داسې خلک تیار کړه چې یو طرف ته که نوجوان زمانه الحاد ته بوځي، نو ما داسې خلک تیار کړي د هغې دپاره چې د هغې د ذهنونو ازاله کوي، د هغې چې څومره شکوک او شبهات او اعتراضات دي هغه ختم کړي او د دې ذهن اسلامیک مایند جوړ کړي. نو چې دا 5 کارونه کله زموږ په نوجوانانو کې، زموږ په عوامو کې راله، نو د اسلامي نظام قیام ممکن دی، ناممکنه نه دی. که چېرته دا 5 خبرې زموږ په معاشره کې نافظ نه شي، زموږ په وجود کې رانلي، نو که بیا موږ د ټوپک په زور باندې نظام راولو، نو د ټوپک په ذریعه خو به خلک څه وخته پورې ومني، خو ذهني به خلک ورته تیار نه وي. که د جمهوریت په ذریعه باندې راولو، د اوټ په ذریعه خو به راغلی، خو ذهني به ورته خلک تیار نه وي. که دغسې په بله طریقه یې راولو، نو خلک به ورته ذهني شی تیار نه وي. خو چې کله ذهني ورته خلک تیار وي، د خلکو پیټي ذهني د دې سره، نو دا په معاشره کې ترقي هم کولی شي، او په معاشره کې د دې دا به یو مضبوط قوت وي. ځکه دا به د ختمېدو والا نه وي، ځکه چې دا په زور به نه راغلی، نو دا به ښه به منصوبې سره د ذهن سازۍ په وجه باندې راغلی، نو بیا به د دې زوال ناممکن